बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम اسلام آباد اور سرا زیم علانور وزیر کتون کو ز پارلیمنٹ ہاؤس کے موجود یم نن بعد پارلیمانی ممبرانو سره په مختلفو سیزونو خبرې کاوه، خاص کر چې کوم پاکستان کې د کوم یو سیاسي جماعت به حکومت جوړیږي په دې باندې د دوی سره ده او دین علاوه دنیا هم په امید قائم ده خو د زنو دا موقف ته دا رائے ده چې حکومت د دوی حق جوړیږي. پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارټي او پاکستان مسلم لیگ نون د روان انتخاباتو د جیت لپاره پر امید دي. په دې باندې دوی سره لري او د سره چې انتخابات کله وي خو کېږي به د دوی په خیال باندې د ملک د بهترۍ لپاره د هر یو سیاسي جماعت سره څه پلانینګ شته یا چې کوم ملک موجوده روان دی داسې به روان وي. په دې مختلفو سیزونو به د پارلیمانی ممبرانو سره خبرې کوو. راځئ د موږ سره اوسئ. آنے والی حکومت کس سیاسی جماعت کی بنے گی آپ کے خیال میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی بھی سیاسی جماعت کی حکومت بنے لیکن ان کی نہیں بننی چاہیے جو فوج کو ٹارگٹ کرتے ہیں. دیکھیں، فوج ایک ایسا ادارہ ہے جو ہماری ایٹم بم کا رکھوالے ہیں. یہ ایسا ادارہ ہے کہ 4 گنا زیادہ انڈیا نے حملہ کیا اور اسی دن ان کا جہاز مار گرایا اور ان کے پائلٹ کو جو ہے انہوں نے گرفتار کر لیا. یہ ہمارا فخر ہے. یہ میں سمجھتا ہوں جو پاک فوج ہے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال، ایک بریگیڈیئر مجھے کہہ رہے تھے کہ میری 5 بیٹیاں ہیں اور 1 بیٹا ہے، اور وہ بیٹا میں نے نارتھ وزیرستان بھیجا ہوا ہے اور میں چاہوں تو اس کا تبادلہ پنجاب کرا سکتا ہوں، لیکن اس لیے 2 دفعہ اس پہ خود کچھ دھماکے ہو چکے ہیں. میں سلام پیش کرتا ہوں ایسے باپ کو جس نے اپنے بیٹے تک کو بھیجا ہوا ہے. 2 دفعہ خود کچھ دھماکے ہوئے ہیں اور اس خطرے میں بھیجا ہوا ہے. یہ وہ فوج ہے. ان فوج کو کے پیچھے کھڑے ہوں ہمارے یہ نوجوان جو ہیں، جن کو ہم نے یہ وہ جو کہتے تھے میر صادق، میر جعفر، اور وہ پڑھا کے ان کی باتیں سنا کے نا ہم نے نوجوان نسل تباہ کر دی ہے. ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اگر فوج کی عزت ہم نہیں کریں گے تو کیا انڈیا والے کریں گے؟ دنیا امید پہ قائم ہے، لیکن کچھ کی یہی رائے ہے کہ آنے والی حکومت مطلب ان کی باری ہے یا ان کا نمبر ہے، تو پاکستان تحریک انصاف، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون آنے والے انتخابات میں جیت کے لیے پر امید ہے. اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ اس کے حوالے سے آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی بنے، نون لیگ بنے، یا اپنا استحکام پاکستان بنے، یا کوئی بھی جماعت بنے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن وہ جماعت جس نے حساس نوعیت کے جو یہ حملے کیے ہیں ان کے اوپر، حساس تنصیبات پہ، کم از کم میں یہ چاہتا ہوں کہ ان پہ پابندی ضرور لگائی جائے. اگر اس پہ پابندی نہ لگائی گئی تو پاکستان کے لیے اتنا بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے. جو لوگ فوج کو دیوار سے لگا کے، تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو پیچھے کر کے اور ایٹم بم رول بیک کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں، کہیں ان کا خواب سچ نہ ہو جائیں. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے ایٹمی تنصیبات پہ جن میں حساس تنصیبات پہ حملے کیے ہیں، ان پر پابندی لازمی ہے. اس کے بعد کوئی بھی جیتے، کوئی بھی لڑے، سب محب وطن فورسز ہیں، سب کو میں ویلکم کرتا ہوں. انتخابات تو وقت پر ہی ہوں گے یا مطلب کچھ جو ٹائمنگ یا تو سی ہے وہ بھی شاید ان کو دے دیں، لیکن کیا آپ کے خیال میں ملک کی بہتری کے لیے کسی بھی سیاسی جماعت کے پاس کوئی پلاننگ ہے یا جس طرح ملک چل رہا ہے اس طرح چلتا رہے گا؟ دیکھیں، ملک کی بہتری کے لیے آئین پر عمل درآمد ضروری ہے، لیکن آئین میں سب سے پہلے لکھا ہوا ہے غریب کا خیال کریں. یہاں پہ آئین کو استعمال کیا جاتا ہے الیکشن میں، آئین کو استعمال کیا جاتا ہے عدالتی فیصلوں میں. نہ غریب کو عدالتیں ریلیف دے رہی ہیں، نہ غریب کو معیشت کی پالیسیوں سے ریلیف مل رہا ہے. غریب قبر کے دہانے پہ پہنچ چکا ہے. میرا مطالبہ یہ ہے کہ جو بھی کرنا ہے آپ نے، الیکشن کرائیں، الیکشن کا جو بھی کریں، سب سے پہلے غریب کے آٹے، دال، گھی، چینی کا قیمت 2018 والی لے آئیں، غریب کو ریلیف دیں. غریب بچ گیا تو الیکشن ہوں گے تو ہمیں ووٹ ملیں گے. اگر غریب ہی نہ رہا تو ووٹ کون دے گا؟ نہ میڈیا والے دے سکتے ہیں، نہ جج دے سکتے ہیں، نہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ایم این اے خود کو دے سکتے ہیں، نہ ایم پی ایس دے سکتے ہیں. غریب کو ہم نے مار دیا بھوک اور مہنگائی میں، اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں ہم الیکشن لڑیں، الیکشن جیتیں. پہلے اس کو سکھ دے دیں. اس کے لیے ہم بنے ہیں. اس کی مہنگائی کو ختم کریں، ریلیجیسلی ختم کریں. 10 سال سے چارٹر آف اکانومی 10 سال کے لیے بنائیں، ان انٹرپٹیڈ بنائیں جیسے اسٹیبلشمنٹ کے قوانین ان انٹرپٹیڈ ہوتے ہیں، اور صرف غریب کو ریلیف دیں، اور اسی کے لیے ہم سب کچھ کریں. میں آنے والی حکومت کس سیاسی جماعت کی بنے گی آپ کے خیال میں؟ بڑا اچھا سوال ہے.
اور میرے خیال سے یہ سوال بنتا نہیں ہے، اس لیے کیونکہ پاکستان کی سیاست جو ہے نا وہ انپریڈکٹیبل ہے. میں 2008 کی بات کروں، 2013 کی بات کروں، اور اب جو 2023 کے الیکشنز ہیں اس کی بات کروں، تو بڑی ہی ایک سیاسی ماحول ہوتا ہے، ایک سیاسی ہوا ہوتی ہے. وہ سیاسی ہوا جو ہوتی ہے وہ الیکشن موڈ میں جانے کے بعد ہوتی ہے. وہ سیاسی ہوا جو ہے وہ جو اسمبلیز کے ڈیزولو ہونے کے بعد بنتی ہے. اور جب رزلٹ آتا ہے، آپ نے بھی، میں نے بھی دیکھا آر ٹی ایس کا واقعہ بھی آپ کے اور میرے سامنے ہے، آپ کو ڈسکا کی بھی آپ کے اور میرے سامنے کچھ یو کانٹ چینج دا ہسٹری وہی رہے گی. ان کے منظرات جو ہیں وہ وقت کے ساتھ پہلے تو بہت دیر عرصے کے بعد آیا کرتے تھے، ڈیکیڈز لگ جاتے تھے، لیکن اب تو آئی ٹی کا دور ہے، اب سوشل میڈیا کا دور ہے، ود ان نو ٹائم جو ہے وہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. تو حکومت جس کی بھی ہو، میں سمجھتی ہوں کہ مشکل فیصلے اس حکومت کو بھی کرنے پڑے ہیں، اور جو آنے والی حکومتیں ہیں یا حکومت ہے اس کو بھی مشکل ہی فیصلے کرنے پڑیں گے. کیونکہ میرا ماننا ہے کہ ہم کچھ ایسے پالیسیز بناتے ہیں جو 5 سال کی ہوتی ہیں. میرا ماننا ہے جو لیڈر ہے، ایک ہوتا ہے وزیر اعظم، ایک ہوتا ہے لیڈر، تو لیڈر کا ویژن جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے، وہ معاہدے کرتا ہے، وہ پاکستان کو دیکھتا ہے 20 سال کے 25 سال کے ایک اس ٹینیور ٹینیور تو نہیں کہہ سکتی، اس بلک میں دیکھتا ہے. تو میرے خیال سے پاکستان کو اب لیڈرز کی زیادہ ضرورت ہے، وزیر اعظم و وزیر اعلیٰ کی نہیں، جو پاکستان کی وہ پالیسیز بنائیں جو گریجولی چلتی جائیں اور جو پاکستان کی معیشت کو اسٹرانگ بنائیں. اس لیے یہ کہنا کہ کس کی حکومت آئے گی، جس کی بھی آئے، وہ پاکستان کی معیشت کے لیے اچھے اور مضبوط فیصلے کرے. دنیا امید پہ قائم ہے، لیکن کچھ کی یہی رائے ہے کہ ہماری باری ہے، آنے والی حکومت مطلب ہماری ہی ہونی چاہیے. تو پاکستان تحریک انصاف، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون آنے والے انتخابات میں سب جیت کے لیے پر امید ہے. اس کو آپ کس طرح دیکھ رہی ہے، کیا کہیں گے اس کے حوالے سے؟ خود ہی آپ نے سوال کا جواب دے دیا کہ نا امیدی کفر ہے، امید تو ہے. اس پاکستان کو سرو کیا ہے. مجھے بتا دیں، آپ میاں محمد نواز شریف صاحب کے ادوار دیکھ لیں، جو تھوڑے سے کر کے ملے، مکمل نہیں ملے، اور باقیوں کے ادوار دیکھ لیں تو آپ دیکھ لیں. انفراسٹرکچر کی بات کروں، کچھ بھی بات کروں، آپ فورینسک لیب پورے پاکستان میں ہے، پورے پاکستان میں صرف اگر میں کہوں کہ وہ پنجاب کی ایک، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ پنجاب کے لوگوں کا وہاں کام ہوتا ہے، وہاں اوور آل پورے پاکستان کو وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو آپ دیکھ لیں کہ بیسٹ کام کیے گئے میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں. اگر میں شہباز صاحب کی بات نہ کروں تو زیادتی ہوگی کہ وہ انتھک محنت. مجھے ڈینگی کا وقت بھی یاد آ گیا. آپ یقین کریں، آئی واز دا آئی وٹنس کہ 7 o'clock in the morning ہماری میٹنگ ہوا کرتی تھی، اینڈ شہباز صاحب واز 6:45 وہ اس کمیٹی روم میں بیٹھ جایا کرتے تھے، اور اس کے بعد ہم آنا شروع ہوتے تھے. تو محنت جو ہوتی ہے وہ باری کیوں کس طرح دیکھ رہی ہے؟ میں پھر وہی بات کروں گی، انپریڈکٹیبل ہے. ہر شخص نے، ہر پارٹی نے اپنا کام کیا ہے، اور میرے خیال سے وہ کام ہی سب کے سامنے آئے گا، اور لوگ جو ہیں وہ اپنے ووٹ سے ان پارٹیز کو منتخب کریں گے جنہوں نے ان کو سرو کیا. تو میرے خیال سے یہ محنت کی بات ہے، یہ لگن کی بات ہے، اور یہ خدمت کی بات ہے. جس نے عوام کی جتنی زیادہ خدمت کی ہے اسی حساب سے اس کو ووٹ بینک پڑے گا. انتخابات تو جب بھی ہوں گے لیکن کیا آپ کے خیال میں ملک کی بہتری کے لیے کسی بھی سیاسی جماعت کے پاس کوئی پلاننگ ہے، یا جس طرح ابھی ملک چل رہا ہے اس طرح چلتا رہے گا؟ دیکھیں، جہاں تک پلاننگ کی بات کہوں، آپ نے 2018 میں دیکھا 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی. آپ نے 2018 میں دیکھا دہشت گردی کا کیا برا حال تھا کہ ہم گھر سے نکلتے تھے تو یہ نہیں پتا تھا کہ ہم زندہ گھر واپس آئیں گے کہ نہیں. میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں آپ نے دیکھا وہ 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ ماضی کا ایک حصہ بن گئی. یہ کوئی فرضی بات نہیں میں کری، میں پریکٹیکل بات کری. 70 سالوں میں جن میگا واٹس کے اوپر کام نہیں ہوا ان کے اوپر کام ہوا. اور میں 4 سال کی، اگر میں کہوں، میں 5 سال کی مدت بھی نہیں کہوں گی، میں 3.5-4 سال کی مدت میں اس جو اندھیرے تھے، بجلی کے جو اندھیرے تھے، اس کو ختم کیا گیا. تو پلان میں مانتی ہوں کہ کام جس نے سرو کیا اس کو اندازہ ہے کہ ہم نے معیشت کو کس طرح لے کے جانا ہے. ابھی فیصلے کرنے اس لیے مشکل ہے کیونکہ دیکھیں یہ آخری سال ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ آخری 1-2 مہینے ہیں اس حکومت کو، اور وہ حکومت ایک وقت تھا جب ایک پارٹی حکومت بناتی تھی اور آزاد امیدوار مل جایا کرتے تھے تو ایک حکومت بن جاتی تھی. ابھی اس وقت PDM ہے، اس وقت میں کہوں کہ 13 جماعتوں کا اتحاد ہے. تو یہاں پہ فیصلے کرنے ٹھیک ہے،
फैसले करने डेफिनेटली बहुत मुश्किल हो जाता है और उसमें सब पार्टीज़ को लेके चलना हर एक की देखिए हर पार्टी का अपना मंशूर है। जब हम इलेक्शन में जाएंगे तो उस मंशूर पे जाएंगे, इसी तरह हर पार्टी का अपना अपना फैसला है किसी में क्या फ़ैसला है, तो इसको लेके चलना। और जो आप कह रहे हैं अभी फ़ैसले करने क्यों मुश्किल है, इसलिए क्योंकि हम PDM के साथ चल रहे हैं, हम जमातों के साथ चल रहे हैं। जब आपकी हुकूमत अकेली अपनी हुकूमत होती है तो मेरा मानना है कि आप ये नहीं कहूँगी ऑल इन ऑल होते हैं, लेकिन फ़ैसला करने में थोड़ी सी आसानी होती है। तो इस वक्त डेफिनेटली फ़ैसला करना मुश्किल यही वजह है कि इस मुश्किल माशी बहरान में फ़ैसले करने उतने ही मुश्किल हो गए हैं। जब इलेक्शंस होगा, जब अल्लाह करे कि हाँ मेरा मानना है कि एक ही पार्टी को, जो भी पार्टी हो, उनको 2/3 मिले या इतनी अच्छी पावर मिल जाए ताकि उनको फ़ैसले करने में इशू ना हो। हम आज हमें लग रहा था कि हम इस PDM की इस हुकूमत को लेकर नहीं चल सकेंगे, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं सब इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुश्किल तरीन फ़ैसलों में मुस्लिम नून का साथ दिया और अब तक ये हुकूमत चलती रही। हमने पहले भी काम किए, हम चाहते हैं कि मुल्क में वो आए जो मुल्क में काम करे, आवाम के लिए, मुल्क के लिए बेहतरी लाए। हम पहले भी इस तरह हमने बहुत हमारे, अगर आप देखें जो पिछले सालों में जब हमारी हुकूमत रही है तो आपको पता है कि मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में वज़ीर आज़म थे वो, तो उन्होंने और मियाँ शहबाज शरीफ ने मिल के जो मुल्क के जो है बेहतरी के लिए जो वो काम कर सकते हैं, मैं नहीं समझती कि बाकी भी कर सकते हैं, लेकिन हमने तो दिल और जान से काम करते हैं और दिल लगा के हुकूमत जो है, हमारे कायदीन जो है वो उसके ऊपर फोकस करते हैं और मुल्क बेहतर की तरफ जाता है। दुनिया उम्मीद पे कायम है, लेकिन कुछ की यही राय है कि उनकी हुकूमत के मतलब आने वाली हुकूमत की उनकी बारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आने वाले इंतखाबात के जीत के लिए पुरुम्मीद है। इसके हवाले से आपकी राय क्या है? इस चीज़ को आप किस तरह देख रही है, ख़ासकर जो यही कह रहे हैं कि आने वाली मतलब हुकूमत उनकी बारी है या उनका मतलब होना चाहिए? कि किसकी बारी है, आप पहले ये बता दें उनकी किनकी बारी है? कुछ सियासी जमातें या एक सियासी जमात की यही मतलब राय है। सबसे बड़ी बात है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने चाहिए और बेहतरीन इलेक्शन होने चाहिए, और जो भी आएगा जीत के आएगा तो वो इंशाल्लाह वो कामयाबी जो को बारी बारी पे नहीं चलाना चाहिए। नहीं, बारी बारी वाली बात नहीं मैं करूँगी, बिल्कुल मैं कहूँगी ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने चाहिए और जिसको अवाम मुंतखब करेगी, जो वोट लेके आएगा वो जीतेगा और उसकी बारी होनी चाहिए। ये नहीं है कि बारी इसकी और बारी उसकी, ये बारी वाली बात ख़त्म है। सिर्फ ये है कि इलेक्शन फेयर एंड फ्री हो और जो जिसको अवाम जो है पाकिस्तान मैंडेट, जो जिसको मैंडेट मिले वो जीत जाए और वो आके हुकूमत बना ले। बिल्कुल मैंडेट ज़रूरी है, लेकिन इंतखाबात ही भी वक्त पर ही होंगे। लेकिन क्या आपके ख्याल में किसी भी सियासी जमात के साथ मुल्क की बेहतरी के लिए कोई प्लानिंग है, या जिस तरह अभी मुल्क चल रहा है इस तरह चलता रहेगा? बिल्कुल नहीं। आपको पता है कि 2-3 दिन पहले मईशत के ऊपर, मुल्क के जो फैसिलिटेशन के लिए मईशत के ऊपर एक तरह के एक चार्टर जो है वो साइन हुआ है, जिसमें मुल्क के सारे स्टेक होल्डर्स थे, मुल्क की सारी पार्टियां जिसमें शामिल थी, जिसको हमेशा हम कह रहे हैं कि मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए हमें हमारे मुल्क के सारे स्टेक होल्डर्स जब तक नहीं बैठेंगे उस वक्त नहीं होगा। और वो साइन हो गया, उसमें आपके सामने फ़ौज भी थी, अदारे भी थे, मुल्क की सारी पार्टियाँ थी। तो जब तक ये बैठ के कमिटमेंट करेंगे, और इसके अलावा ये बात हुई है कि जब हुकूमत जिसकी भी बने, नो मैटर जिसकी भी बने, ज़ाहिर है जो कहेगा, जो हर एक तो यही कहता ना मेरी बनेगी, जब मैं ये तो नहीं कहूँगी फ़लाने की हुकूमत बनेगी, मेरी हुकूमत बनेगी। और हम कहते हैं कि जब हुकूमत बन जाए तो आने वाले दिनों में 5 सालों के बाद फिर नेक्स्ट हुकूमत आए या इसके बाद जो हुकूमत आए और उसके बाद आगे हुकूमत आए, इसको कंटिन्यू रखा जाए, ताकि ये हमारा हमेशा का मसला जो मईशत का और इकॉनमी का और ये जो है अपना IMF का मसला है, ये ख़त्म हो। हम अपने ऊपर भी इन्हिसार करें, ख़ुद हमारे जो है हम अपने ज़ोर बाजू पे और अपनी जो अपनी हमारी हिकमत अमली जो मईशत के बारे में इतनी स्ट्रॉन्ग बन जाए कि हमें आने वाले वक्त में हम जो हैं वो ख़ुद अपने ऊपर इन्हिसार करें, और जबकि हमारे दोस्त ममालिक जो है कंट्रीज़ जो हैं वो भी हमें हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है, और वो उन्होंने एक प्लानिंग भी दे दी है। तो अगर वो हो जाएगा तो मैं समझती हूँ कि अपने पाँव पर खड़ा होना मतलब ज़रूरी है, अपने पाँव पर खड़े होना चाहिए हमें। पाँव पे खड़े होना 100% ज़रूरी है। ये जब हम
ہر دفعہ IMF کے اوپر انحصار کرنا، اور پھر دیکھیں جو انہوں نے پہلے اس طرح کبھی نہیں ہوا تھا کہ IMF جو ہے وہ اتنی دیر لگائے. آئی ریممبر دیٹ 2013 میں 2 ہفتوں کے اندر جو تھا وہ IMF کا ان کے ساتھ معاہدہ ہو گیا تھا، اور پھر 1.5-2 سال میں ہم نے اس کو پورا بھی کر دیا. اس سے پہلے بھی اس طرح ہوتا رہا ہے، یہی فرسٹ ٹائم ہے کہ اس طرح لنگر آن ہو گیا. اس طرح وہ جو ہے وہ ایک تو مشکل شرائط تھیں، دوسری پھر پہلی حکومت نے اس کو پورا نہ کیا. ہم نے پورا کرنے کی بہت کوشش کی، ہو بھی گئی، لیکن سٹل جو ہے وہ ان کے ساتھ بات چیت نہیں ہو رہی. تو اس سے بہتر یہ ہے نا کہ ہم اپنے اوپر انحصار کریں، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا سیکھیں، اور جب سیکھ جائیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. را روان حکومت خو ظاهره خبره ده چې د PDM نه به جوړېږي، او په PDM کې نو چې کومې پارټۍ دي هغه پر مخ باندې دي او هغه اکثریت زیات لري، د هغو به او دا به داسې حکومت نه وي چې مکمل حکومت به د یو وي. شاید په هر صوبه کې بعضې پارټۍ چې زوروري د هغو حکومتونه به وي، او په هغه کې به د هغو حصې، او په مرکز کې چې کوم څوک طاقتور دي د هغو حکومت به وي. نو غالبه داسې ده. دنیا په امید قایم ده، لیکن د ځینو رایې ده چې د هغوی د حکومت مطلب باری ده، هغوی مطلب داسې خبرې هم کوي. نو پاکستان تحریک انصاف، پیپلز پارټۍ، مسلم لیگ نون د روان انتخاباتو دپاره چې کوم وفاق حکومت دی د هغې دپاره دوی هم پر امید دي. په دې باندې ستاسو نظر څه دی؟ پاکستان تحریک انصاف خو ماینس کا، د هغه په دې کې حصه نشته. نورې پارټۍ چې دي هغه به په دې کې خامخا دغه نورې چې کومې غټې پارټۍ دي هغه به په دې کې ضرور یا به یوه یا به بله وي. چې کوم دا خبره ده چې د هغوی د حکومت مطلب باری ده، او داسې تاسو ته لګي چې چا ورته اشاره ورکړې ده؟ نه، د اشارې خبره نه ده، نو خو ظاهره خبره ده چې د دې وارې چې کوم خلک دي چې مخکې تېره واره چا په دې کې هغه کار وکړي چې اقلیت یې په اکثریت بدل کړي، نو دې ځل به هغه نه وي، نو چې د چا کم هغه خپل حقیقي د پارټۍ وزن دی نو هغه وزن به ښکاره کېږي. نو ظاهره خبره ده چې کوم وزن د چا مخکې و هغه به ښکاره کېږي، د هغه مینډیټ به نه غلا کېږي، نه به څوک په هغه کې درغلي کوي. نو چې په هغه مینډیټ کې درغلي نه وسي او خپل مینډیټ راسي، نو چې کومه غټه پارټۍ ده هغه به مخته راځي. چې کوم انتخابات دي هغه خو به په خپل وخت باندې کېږي، یا به کیدای شي توصیې هم مطلب ورته ورکړی شي. او دې نه علاوه د ستاسو په خیال باندې چې کوم د ملک موجوده حالات دي د هر یو سیاسي جماعت سره څه پلانینګ تاسو ته په نظر راځي، یا چې کوم ملک موجوده روان دی داسې به روان وي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نه، موجوده ملک دغسې نشي روانېدلی، نه دا ملک داسې به چاوېدلی شي. او که په دا موجوده سریکه دا ملک ختم دی، دا ملک تقسیم دی، دا ملک وران دی، او دا به خامخا په دې کې تبدیلي راځي. او امید لرو چې ګر سره به زموږ چې کوم پر بین الاقوامي سطح باندې تعلقات دي په هغو کې به تبدل راسي، او د ملک قسمت به انشاءالله بدل شي. میں نجومی نہیں ہوں، میں کیسے بتا سکتا ہوں کس کی بنے گی؟ جس کو اللہ تعالیٰ چاہیں گے اور عوام چاہیں گے اسی کی بنے گی. دنیا امید پہ قائم ہے، لیکن کچھ کی یہی رائے ہے کہ ان کی باری ہے حکومت کرانے کی. تو پاکستان تحریک انصاف، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون سب انتخابات میں جیت کے لیے پر امید ہے. اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ اور جو باری کی بات ہے، ہر پارٹی کا حق ہے کہ وہ اپنی فتح کے لیے سوچے اور پر امید رہے. پاکستان پیپلز پارٹی بھی پر امید ہے اپنی قیادت کی وجہ سے، اس کے ان کے جرأت مندانہ فیصلوں کی اور اس کی عوام دوست پالیسی، محب وطن پالیسی سے. پیپلز پارٹی بھی پر امید ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ان کی بہتری کا کوئی بھی مطلب کسی بھی سیاسی جماعت کے پاس کوئی پلاننگ آپ کو نظر آ رہا ہے، یا جس طرح ابھی ملک چل رہا ہے اس طرح چلتا رہے گا؟ خیال میں نہیں، ایسا نہیں چلنا چاہیے جیسا چل رہا ہے. اور ویسے پیپلز پارٹی اور اس کی قیادت کے معاملے میں بلاول صاحب کی پالیسیوں کے بیانات کے معاملے میں تمام پاکستان کے لوگ متفق ہیں کہ وہ قوم پرست پاکستانی سیاستدان کا موقف ہے. دنیا بھی امید پہ قائم ہے، لیکن کچھ کی یہی رائے ہے کہ ان کی حکومت کی باری ہے. پاکستان تحریک انصاف، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون آنے والے انتخابات میں جیت کے لیے پر امید ہے. اس کے حوالے سے آپ کی رائے کیا ہے اور کیا کہیں گے؟ فیصلہ عوام کو کرنا ہے. خواہش تو ہر کسی کی ہوتی ہے، خواہشوں پہ دنیا نہیں چلتی ہے، دنیا عمل سے چلتی ہے. اور عوام جس کو چاہتی ہے، جن کی کارکردگی ہے پاکستان میں، جنہوں نے پاکستان کو ترقی دلائی، جن کو پاکستان میں موٹر وے جیسے عظیم منصوبے دیے، سی پیک لائے، تو ایسے نہیں عوام فیصلہ کرتے. عوام باشعور ہے، اب کسی کے نعرے میں، کسی کے جھانسے میں، کسی پروجیکٹ کو ووٹ نہیں کرے گی. کو باری باری سے نہیں چلانا چاہیے. ملک ہے، بالکل ملک
बारी बारी से नहीं चलना चाहिए, हमेशा अवाम के फैसले चलना चाहिए, अवाम जिसको वोट दे वो आए। इंतखाबात तो जब भी होंगे, लेकिन क्या आपके ख्याल में किसी भी सियासी जमात के साथ मुल्क की बेहतरी के लिए कोई प्लानिंग है, या जिस तरह अभी मुल्क चल रहा है इस तरह चलता रहेगा? आप 2013 से 2017 और 18 PMLN का दौर देख लें, उससे पहले भी नवाज शरीफ साहब इस मुल्क में 8 साल वज़ीर आज़म रहे हैं 3 दफ़ा, और अभी एक शहबाज शरीफ साहब को 14 महीने हुए। यही सुनहरा दौर है और यही सुनहरा दौर काउंट किया जाता है। ये जब होंगे इलेक्शन तो उसके बाद ही पता चलेगा। और उम्मीद तो सब होते हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारी हुकूमत बन जाए। हमने कोई बुरे काम तो नहीं किए, बहुत ही अच्छे काम किए हैं। किसी हुकूमत ने इस तरह के काम नहीं किए जिस तरह पाकिस्तान को तरक्की की राह पे हमारे लीडरों ने चलाया है। कोई एक भी मेगा प्रोजेक्ट 4 सालों में PTI ने नहीं किया, या पीपल्स पार्टी वो भी सिंध पे सारा कुछ करती, पूरे पाकिस्तान को फोकस नहीं करती। हम तो पूरे पाकिस्तान को फोकस करते हैं। दुनिया उम्मीद पे कायम है, लेकिन कुछ की यही मतलब सोच है, या वो यही इस तरह की बातें भी कर रहे हैं कि उनकी हुकूमत की बारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून आने वाले इंतखाबात के लिए जीत के लिए पुरुमीद है। इसके हवाले से आपकी राय क्या है और क्या कहेंगे आप? कौन हम पुरुमीद है? PMLN का कह रहे हैं या ओवरऑल कहा है? किसी और का मतलब यही भी राय है कि उनकी हुकूमत की बारी है? हाँ जी, पुरुमीद तो सब है। वो कहेंगे हमारी बारी है, जो छोड़ गए वो कहेंगे हमने वापस आना है, हम चले गए हैं, लेकिन हम इंशाल्लाह जीतेंगे। जो कह रहे हैं कि हमारी बारी है, क्या आपके ख्याल में उनको किसी ने इशारा दिया है? नो, मुझे इशारा नहीं किया। इस दफ़ा इशारों वाली हमारा जहाँ तक अंदाज़ इशारों वाली बात होगी नहीं। जो कुछ होगा ईमानदारी से होगा और सही होगा। अल्लाह करे ईमानदारी हो। लेकिन क्या आपके ख्याल में जो मुल्क के मौजूदा हालात हैं, किसी भी सियासी जमात के पास बेहतरी की कोई प्लानिंग आपको नज़र आ रहा है, या जिस तरह अभी मुल्क चल रहा है इस तरह चलता रहेगा? हमने रिस्क ले लिया है। रियासत बचाओ, सियासत बेशक छोड़ दो, तो हमने किया भी इसी पे अमल कर रहे हैं, किया भी जा रहे हैं। और हम पर उम्मीद है इंशाल्लाह मुल्क की मईशत जैसे बेहतर होगी, सब चीज़ स्टेबल हो जाएगी और हम संभाल लेंगे। पहले तो आप ये इस बात का हम तयन कर लेना कि इलेक्शन हो कब रहा है। अगर तो इलेक्शन नवंबर में होगा, जो कि मेरा ख्याल ये टेन्योर अगस्त में ख़त्म होगा, तो उसके मुताबिक इलेक्शन अगर अगस्त में होगा तो एक मखलूत सी हुकूमत आएगी। पंजाब में मैं समझता हूँ PMLN मेजॉरिटी लेगी। सिंध में तो आपको होता है पीपल्स पार्टी आएगी। बलूचिस्तान में भी पीपल्स पार्टी ही ज़्यादा सीटें लेगी। KPK में मौलाना फजलुर रहमान भी है, PTI भी है। तो इस किस्म की मखलूत हुकूमत आएगी। ये नहीं दुनिया उम्मीद पे कायम है, लेकिन कुछ की यही अभी मौक़िफ़ है, मतलब सामने इस तरह की बातें भी आ रही है कि हुकूमत उनकी बारी है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी आने वाले इंतखाबात में जीत के लिए पुरुमीद है। इस चीज़ को आप किस तरह देख रहे हैं, और ख़ास कर जो बारी की बात है इसके हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, बारी तो फिर अब PTI अपनी बारी ले चुकी है। उसके बाद आप फिर अगर मेरे से पूछें कि पीपल्स पार्टी है या PMLN है, तो जिसकी अक्सरियत मेरा ख्याल है पंजाब में हो जाएगी, वो उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं हुकूमत बनाने के। और मेरा ख्याल है PMLN वहाँ अपनी पूरी ग्रिप में है। आपकी जो तहरीक इस्तेहकाम बनी है जहांगीर तरीन साहब के साथ, वो लोग भी PMLN के साथ एडजस्टमेंट करने की सोच रहे हैं। دا خو به ګوره وخت ښیي چې کم یو دی، هر یو سیاسي جماعت خپل تکدو کوي. بل زموږ د سیاسي نظام چې تاسو وګورئ دا بالکل انسرټن تاسو ورته ویلی شئ، یو غیر یقیني صورتحال وي. اور بدقسمتي به زه وایم چې زموږ پاکستان د عالمیه ده چې کله څه قوتې داسې دي قوتونه چې هغه یو سیاسي جماعت پورته راوستل غواړي، نو تاسو به وګورئ چې په شپه کې یو منظر وي او سهار بل منظر وي. اوس تاسو سره د څو ورځې مخکې یو منظر پیش شوی دی. نو چې کله هم مونږ وایو چې یو شفافیت راځي، نو پښتو متل چې رښتیا راځي نو دروغو کلي ویران کړي وي. نو همدغسې پاکستان کې هم صورتحال دی. که چېرته زه وایم چې صحیح د عوام آواز وي، نو بیا خو به هر چاته چې اوس کم ښکاري د نمایندګان، نو راتلونکي وخت کې به هم د هغه یو سټرنث وي.
خو بیا هم زه وایم دا قبل از وخت دی چې زه به وایم چې کوم حکومت به راځي. دنیا په امید کایم دا خو ځنې وایي چې نمبر د مونږ دی پاکستان تحریک انصاف مسلم لیگ نون او ورسره پیپلز پارټۍ د ستاسو په خیال باندې را روان چې کوم حکومت دی دوی هم پر امید دي په دې باندې ستاسو نظر څه دی؟ ډیفینیټلی ما تاسو ته اوس هم ووایي چې سیاسي قوتونه چې کوم دي هغې کله هم ناامیده کیږي نه. هغوی هم دا وایي چې راتلونکي وخت زموږ دی اتک و دو کوي. خو که سند په حوالې سره تاسو وګورئ چې یو مضبوط قوت د پیپلز پارټي دی او هغوی نه هغه حکومت بل چا نه دی اخیستلی شوی. نو د هغوی یو سیاسي لحاظ سره به زه وایم چې جړې چې کوم دي مضبوط هم دي او هغوی جمهوري قوتونو ته تقویت هم ورکوي. په دغسې پنجاب کې هم یو حکومت تاسو کته په خیبر پختونخوا بلوچستان کې زموږ پارټي چې کوم ده نو د هغوی بنیادونه وي نظریاتي خلک وي. نو راتلونکي وخت به هم هنګ پارلیمنټ وي چې کومه زمان تجزیه ده. دوی کوم وایي چې نمبر د مونږ دی په دې باندې څه نظر ده؟ دا ویل سره زما اتفاق نشته دی ځاني طور باندې ځکه چې دا که موږ نمبر گیم کوو نو بیا به په هغه ټرانسپیرنسي او شفافیت چې د الیکشن دی په هغې به یو سوال پیدا شي چې دا موږ څنګه هغه کو ټیک ته کوشش تاسو هر یو دی جاری کوي. هر یو به وایي چې راتلونکي ظاهره ده چې یو لوبه وي میدان وي نو هر یو کلاړي چې کم دی هغه لوبه کوي او هغه وایي چې زه به ګټمه. خو دا ویل چې دومره هغه سره د آواز قوت سره چې راتلونکي وخت زما دی دا قبل از وخت دی. انتخابات خو به په خپل وخت باندې کیږي خو د ستاسو په خیال باندې د ملک چې کوم حالات دي د هر یو سیاسي جماعت سره څه پلانینګ شته یا چې کوم ملک موجوده روان دی داسې به مطلب روان وي؟ نه اوس موجوده صورتحال کې که تاسو ګورئ نو لږ پلانینګز مختلف حوالې سره دي ځکه چې داسې صورتحال کله هم نو راغلی. یو سیاسي صورتحال چې څومره زه به ورته وایم چې یو غیر یقیني و او هغه مونږ فیس کړلو هغې ته به خو 14 جماعتونه چې کوم دي هغه سره یو ځای دي پی ډي ایم چې کوم دوی نام ورکړی دی نو را روان انتخابات نه پس به یو مطلب مخصوص جماعت یا مطلب داسې 3-4 جماعتونه به سره یو ځای شي حکومت به جوړ کړي. نو تاسو مطلب داسې وینئ چې د دوی سره مطلب پلانینګ شته د موجوده چې کومې مطلب لوی لوی سیاسي پارټیانې دي لکه جمعیت علماء اسلام شو خاص کر لکه دوی هم پر امید دي چې په کې پی کې به د مونږ حکومت راځي او نون او پیپلز پارټۍ تحریک انصاف خو دا مطلب امید لري چې په وفاق کې به هم د دوی حکومت وي صوبو کې هم پر امید دي. نو د دوی سره پلانینګ تاسو ته څه په نظر راځي؟ پلانینګ اوس خو موجوده طور باندې چې تاسو وګورئ نو چې مونږ آرمي چیف کومې ارادې وګورو بیا معیشت حوالې سره ټولې جماعتونه په دې متفق دي چې حالات هغسې نه دي. مونږ ته ډېر احتیاط پکار دی او په دې لحاظ سره مونږ ته یو پالیسی ورکول پکار دی. اوس هغه ویژن عوام کې هم دی هغه وخت نشو پاتې چې یو حکمرانی دی وي او عوام دې خبره نه کوي. نو دا یو اویرنس چې کم عوام کې دی او د خپل ووټ حوالې سره دی نو سیاسي قوتونه هم دا حساسیت لري چې کله هم مونږ داسې مضبوطه پالیسی عوام ته ورنکړه نو بیا راتلونکي وخت د هغوی د لاسه نه وتلی دی. او ډیفینیټلی که زه د خپل جماعت خبره وکړم نو چې کوم زمونږ تیر 2002 کې هلته کې زمونږ حکومت و په کې پی کې او په بلوچستان کې نو کافي داسې کارونه شوي دي چې نن هم خلک ستاینه کوي ځکه چې زمونږ جماعت چې دی د یو میډل طبقې چې دی هغه اواز دی هغې سره تعلق لري هغه معروضي حالات پرسنلی په خپله فیس کوي نو پته لګي چې د عوام کم مشکلات دي. نو مونږ چې هلته کم کارونه کړي دي د هغې نن هم ستاینه کېږي او انشاءالله راتلونکي وخت کې به مونږ کوشش کوو چې هغه غریب عوام طبقه ده چې خاص کر د رفاه دپاره څوک لګیا دي چې د هغوی دپاره کار وکړو نو زمونږ به دا انشاءالله امید هم دی او یقین هم دی چې عوام به خوشحاله وي. دنیا هم په امید قایمه ده خو ځنې وایي چې نمبر د مونږ دی پاکستان تحریک انصاف پیپلز پارټۍ او ورسره مسلم لیگ نون چې کوم را روان انتخابات دي د هغې د جیت دپاره دوی هم پر امید دي. په دې باندې ستاسو رایه څه ده؟ زما په خیال باندې ډیفینیټلی یا نون لیگ یا پیپل پارټي چونکې ټول دواړه او پاکستان سطح باندې پارټیانې دي نو یقینا چې چا زیات ووټ واغېشتو هغې یې دغه به راځي او ورسره به دا کم چې نور ریجنل پارټیانې دي هغې به کولیشن اتحاد کې ورسره راځي. انشاءالله د جمعیت علماء اسلام کنفرم چې موږ حکومت کوي ورسره. کوم د دوی دا خبره ده چې نمبر د مونږ دی په دې باندې نظر څه لرئ؟
ګوره دا د سیاست کې هر سړی دا کلیم کوي چې یاره موږ ښه خدمت وکړو، را روان ځل به خلک موږ ته ووټ ورکوي او موږ به اقتدار کوو، موږ به حکومت کې راځو. دا چا باندې قطعا نشي نه خو اشاره ورته ملاو نه ده. نه چې دې کې د اشارو خبره نه، پولیټیکل هر یو چې په سټیج باندې عوامو ته خپل پیغام ورکوي نو هغوی چې موږ بهتر خدمات کوو او موږ ته راکوي انشاءالله را روان ظلم زموږ دی. او نو دا د هر چا یو ناره وي، نو دې کې دا ته نشي ویلی چې یار د چا د وجې نه دا خبره کوي، دا کې دا سیاسي ناره ده او دا په ټوله دنیا کې دا دي. انتخابات خو به په خپل وخت باندې کیږي، خو د ستاسو په خیال باندې چې کوم د ملک موجوده صورتحال دی د هر یو سیاسي جماعت سره داسې څه پلانینګ شته چې د ملک حالات ورسره ټیک شي، یا چې کوم موجوده ملک روان دی داسې به مطلب روان وي؟ زما په خیال باندې دا وخت دی د پاکستان ټول پولیټیکل پارټیز ته، تمام سټیک هولډرز ته چې هغوی په یو پیج باندې شي او چې کوم هغه فیصلې وکړي چې هغه قومي فیصلې وي، قومي ایجنډه وي، قومي پروجیکټ وي، قومي ایشوز باندې خبرې وکړي شي، بجای په دې چې هر سړی راځي او په د 75 سال وشو چې زما په خیال ټولو حکومتونو، ټولو پولیټیکل پارټیانو خپل خپل وخت او خپل خپل اقتدار او حکومت مکمل شوی ده، خو چا هم داسې پروجیکټ پیش نه کړی شو چې په هغې باندې موږ دا وویلی شو چې د دې د وجې نه به دا ملک پاکستان په خپلو خپو یا په مالي حالات سره مضبوط شوی وی. په کار دا ده چې ټوټل که هغه زما په خیال ملیټري اسټابلیشمنټ دی، که هغه زمونږ اعلی عدلي ده او که تمام پولیټیکل پارټیز د دې نه هټ کې چې څوک به حکومت کې راځي، څوک به سیاست کې، خو کم از کم د پاکستان چې کوم د بهتره او د مستقبل کمې فیصلې دي په هغې باندې ټول یو کېدل پکار دي. پاکستان میں آنے والی حکومت کس سیاسی جماعت کی بنے گی؟ آپ کا اس حوالے سے رائے کیا ہے؟ دیکھیں جی، مناسب نہیں ہے کہ میں اپنے بارے میں بات کروں. ہر آدمی کہتا ہے کہ ہماری حکومت ہوگی، لہذا اس عادت کے تحت میں بھی کہتا ہوں کہ ہماری ہوگی، لیکن اللہ جانتا ہے کس کی ہوگی. لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کس کی حکومت ہوگی، لیکن جو بھی حکومت ہو ملک اور قوم کے لیے سوچے اور ایک دوسرے کو جیلوں میں ڈالنے کے بارے سے اجتناب کرے. پاکستان بہت معیشت کی بہت بدحالی میں ہے، ہمیں مل جل کر آگے بڑھنا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ تمام جماعتوں مل کر حکومت بنانی چاہیے اور اتفاق اور محبت سے ملک کو آگے لے جانا چاہیے. دنیا امید پہ قائم ہے، لیکن کچھ کی یہ رائے ہے کہ ان کی حکومت کی باری ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف آنے والے انتخابات میں جیت کے لیے پر امید ہے. اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اور اس کے حوالے سے آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ نے یہ دوبارہ بات جو کی ہے وہ پہلا ہی سوال ہے، میں پھر کیا کہوں. مناسب نہیں ہے کہ میں اپنی بات کروں، لیکن میرا خیال ہے کہ نون کی حکومت ہوگی. جو کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہماری باری ہے، یہ باری کی بات تو نہیں ہے. ملک کے حالات اور عوام کا نبض کو دیکھنا چاہیے. یہ باری کی بات تو نہیں ہے. وہ باری اگر بناتے تھے تو ایک لسٹ بنا لیں، اس میں باریاں آ جائیں. جو لوگ کس کو ووٹ دیں گے؟ سوال تو یہ ہے. باری کی بات کرتے ہیں، کیا آپ کے خیال میں ان کو کوئی اشارہ ملا ہوا ہے؟ نہیں، میرا خواہش ہے، تمنا ہے، اشارہ بھی شاید ملا ہو. کو تو تمنے پہ نہیں چلانا چاہیے، لیکن اشارہ تو ان لوگوں کو ملنا چاہیے جو اس ملک کو آگے لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ٹھہراؤ پیدا کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک و قوم کے لیے، ملک کے مفاد میں کے لیے اللہ تعالیٰ اس ملک کی بہتری کرے اور اعلیٰ سے اعلیٰ قیادت آئے. آنے والے انتخابات جب بھی ہوں گے، لیکن کیا آپ کے خیال میں کسی بھی سیاسی جماعت کے پاس کوئی پلاننگ ہے آنے والے مطلب جو ملک کے حالات ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے، یا جس طرح ملک ابھی چل رہا ہے اس طرح چلتا رہے گا؟ نہیں، تمام یہ باتیں کوشش کرتی ہیں ملک کے مفاد کے لیے، اس کے حالات بہتر کرنے کے لیے، لیکن تجربہ کار لوگ جو ہیں وہ زیادہ کارآمد ہوں گے. عوام کو اندازہ نہیں ہے کہ حالات کیا ہے، نہ بتائے جاتے ہیں، نہ کسی کو اندازہ ہے. ہم سارے ذمہ دار ہیں ساری بدحالی کے. سوسائٹی پوری جس طرح آبادی بڑھ رہی ہے، جس طرح کرائم بڑھ رہا ہے، جس طرح بچوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یہ بھی کبھی کسی نے سوچا ہے؟ اور جس طرح ہم گاڑیوں اور موٹر سائیکل پر پیٹرول ضائع کر رہے ہیں، کوئی پیدل چلتا بھی کسی کو دیکھا ہے؟ شادیوں پر جیسے خرچ کرتے ہیں، یہ پوری قوم ذمہ دار ہے. ہمیں دانائی سے، عقل مندی سے آگے بڑھنا ہوگا اور آگے ہم مل کر حکومت بھی ایسی ہے کہ ملک کو، عوام کو ساتھ لے کر چلیں. دنیا بھی امید پہ قائم ہے، لیکن کچھ کی یہی رائے ہے اور کہہ رہے ہیں کہ حکومت ان کی باری ہے. تو میں نے سب پولیٹیکل پارٹیز کو آبزرویشن میں بھی رکھا ہوا ہے. اس وقت جو
جس کی کارکردگی اچھی ہو، جس کا ویژن بہتر ہے، جس کا ایٹیٹیوڈ اچھے ہیں. جو منسٹرز کی بھی ایٹیٹیوڈ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نا. یہاں تو آپ کا منسٹر جو نون لیگ کا ہے وہ تو کسی سے اچھے منہ سے بات ہی نہیں کرتا. عوام کی فکر بھی نہیں ہے ان کو. عوام کی فکر نہیں ہے، وہ بالکل ہی فرون بن کے چل رہے ہیں. تو پیپلز پارٹی کے منسٹرز میں یہ بات نہیں ہے، وہ ماسز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ پوری سندھ میں وہ ون کریں گے. اور پنجاب میں بھی آصف زرداری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، پنجاب بھی میں کافی سیٹیں نکلیں گی پیپلز پارٹی کی، اور خیبر پختونخوا میں بھی انشاءاللہ. ہماری دعا ہے. کو باری باری پہ نہیں چلانا چاہیے. باری پہ نہیں، جن کا ویژن اچھا ہو. آپ دیکھیں اب تک جو بھٹو صاحب نے کام کیے ہیں نا وہی چل رہے ہیں، اسی کو پھر کنٹینیوٹی میں نواز شریف صاحب نے کیا. اب اگر موقع مل جائے گا، آپ ابھی جا کے سندھ میں دیکھیں جا کر، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سب سے اچھی بیسٹ جا رہی ہے. ڈیولپمنٹ بہت اچھی ہو رہی ہے وہاں پر. روڈ بن رہے ہیں، انفراسٹرکچر بن رہا ہے. وہ الگ بات ہے کہ ان کو پیسے نہیں ملتے فیڈرل گورنمنٹ سے اتنے جتنے ملنے چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ کرپشن بہت ہے وہاں پر بھی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. بیوروکریسی بہت کرپٹ ہے وہاں پر، لیکن وہاں پہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. تو اور بینظیر بھٹو کے بیٹے میں لوگوں کو امید بہت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون سب آنے والے انتخابات میں جیت کے لیے پر امید ہیں. اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، تحریک انصاف سے ہم سب کو بہت امید تھی، کیونکہ ہم بھی اس کا حصہ ہیں. بہت امید تھی، لیکن ان کے پاس شاید پلاننگ نہیں تھی، ویژن نہیں تھا، یا ادھر بھی فرونوں کی تعداد کچھ زیادہ تھی. خان صاحب ماسس کے ساتھ اس طرح اٹیچ نہیں تھے جس طرح اٹیچ ہونا چاہیے تھا. اپنی جگہ پہ وہ بالکل اچھے ہوں گے، لیکن بعد میں جو ان کے ساتھ ہو رہا تھا وہ اس پر انہوں نے آنکھیں نہیں کھولی. اور جب ہم ان سے کبھی ڈسکس کرتے تھے تو وہ سننے کو بھی تیار نہیں ہوتے تھے. تو جب ہم ماسس میں رہنے والے لوگ آپ کو آ کے کہہ دیں گے کہ آپ یہ چشمہ سوٹ نہیں کرتا، تو سوچے تو صحیح نا ایک منٹ کے لیے. آنے والے انتخابات جب بھی ہوں گے، لیکن کیا آپ کے خیال میں کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ یا پاس ملک کی بہتری کے لیے کوئی پلاننگ ہے، یا جس طرح ابھی ملک چل رہا ہے اس طرح چلتا رہے گا؟ اس طرح نہیں چلنا چاہیے. آپ کے پاس جب تک آپ کے پاس فارن پالیسیز بہتر نہیں ہوں گی. بینظیر بھٹو صاحبہ نے اپنے دور حکومت میں فارن پالیسیز کے اوپر بہت توجہ دی تھی، کیونکہ جب تک آپ کے دوست آپ کے ساتھ اکٹھے نہیں کھڑے ہوں گے، آپ کے پاس کوئی انویسٹر نہیں آئے گا، آپ سے کوئی امید نہیں لگا سکتا. تو اس وقت جو بلاول بھٹو صاحب فارن منسٹر ہیں، وہ اسی بی بی کے اس ویژن کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ اپنے دوستوں کو زیادہ تعداد میں بناؤ. تو اگر اس پہ پچھلی 4.5 سالہ گورنمنٹ میں ہم نے اپنے دوست کھو دیے تھے، اب پیش کرنے کی کوشش کریں کہ اچھی کارکردگی پیش ہو. ہماری حکومت آئے گی اب، اور وہ دور دوبارہ آئے گا جب میاں محمد نواز شریف جو ہیں وہ ملک کے چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے. اور جس سفر کو وہ رستے میں چھوڑ کر چلے گئے تھے وہ ترقی کا آغاز دوبارہ ہوگا انشاءاللہ. دنیا امید پہ قائم ہے، لیکن کچھ کی یہی سوچ ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ان کی باری ہے حکومت کرانے کی. پاکستان تحریک انصاف، مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی آنے والے انتخابات کے جیت کے لیے پر امید ہے. اس کے حوالے سے آپ کی رائے کیا ہے اور کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، الیکشن لڑنا جو ہے وہ ہر پارٹی کا حق بھی ہے، اور سب سے پہلے پاکستان ہے. ہم نے اور شہباز شریف صاحب نے جس مشکل وقت میں آ کے سیاست سنبھالی ہے، اور اس میں ہمیں سب سے پہلے پاکستان تھا. ہم بھی چاہتے تو ہم بھی الیکشن کے موڈ میں جاتے، لیکن ہم لوگوں نے ہماری جو ایک کشتی ڈوب رہی تھی خدا نخواستہ، ہم نے اس کو سٹیبل کرنے کے لیے جو کوشش کی ہے. اور میاں محمد شہباز شریف نے، PMLN نے جو بجٹ میں جو چیزیں چینجنگز لائے ہیں، اور جس طرح آپ سٹیبلٹی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر محکمے میں وہ سٹیبلٹی آ رہی ہے، تو آئی ہوپ یہ سسٹین ہو جائے، اکانومی بہتر ہو، ملک کے حالات بہتر ہوں، تو انشاءاللہ الیکشن کے موڈ میں جائیں. باری کی بات کو کس طرح دیکھ رہی ہے؟ ملک کو باری باری پہ تو نہیں چلانا چاہیے؟ دیکھیں، ملک کو باری باری چلانا نہیں ہے، جو آئے گا وہ عوام کا مینڈیٹ لے کر آئے گا، اور جس نے پرفارم کیا ہے، ڈیلیور کیا، وہی حکومت میں دوبارہ آئے گا. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اگر 70-75 سالہ دور حکومت میں دیکھا جائے تو جس طرح میاں محمد نواز شریف نے اس ملک کو چلایا، اس سے بہتر کوئی نہیں چلا سکتا. آپ کے خیال میں ملک کی بہتری کے لیے کسی بھی سیاسی جماعت کے پاس کوئی پلاننگ ہے، یا جس طرح ابھی ملک چل رہا ہے اس طرح چلتا رہے گا؟
देखें, हमें अब तरक्की के लिए जाने के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत है। उसमें हमें इकॉनमी का भी ख्याल रखना है, हमें यूथ का भी ख्याल रखना है, हमें अपनी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी काम करना है। हर चीज़ को मद्देनज़र रखकर अगर लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जाए तो वो हमेशा मुल्क के लिए बेनिफिट है। और मुझे उम्मीद करती हूँ कि हमारे कैबिनेट में ऐसे लोग मौजूद हैं जो मुल्क की तरक्की के लिए जो है वो काम कर सकते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनेगी आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह। दुनिया उम्मीद पे कायम है, लेकिन कुछ की यही मौक़िफ़ है, राय है कि उनकी हुकूमत की बारी है, उनकी हुकूमत बननी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आने वाले इंतखाबात में जीत के लिए सब पर उम्मीद है। इसको आप किस तरह देख रहे हैं और इसके हवाले से क्या कहेंगे? ये तो फैसला पाकिस्तानी अवाम ने करना है और पाकिस्तानी अवाम जिसको इलेक्ट करेंगे वो इलेक्ट हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि नून लीग की जो खिदमात हैं उनको पाकिस्तानी अवाम नहीं भूलेगी। तमाम पार्टी से बेहतर परफॉर्मेंस नून लीग ने दी है और इंशाल्लाह नून लीग की आएगी। बारी की बात है, बारी की नहीं, बारी क्या बारी बुरी कोई कुछ का यही मौक़िफ़ है कि हमारी बारी है, हमारी हुकूमत बननी चाहिए। नहीं, बारी नहीं, ये तो अवाम ने बारी देनी है, जिसको भी देनी है। अपनी मर्ज़ी से नहीं बारियाँ बांटी जाती। ये जमहूरियत है, जमहूरी फैसले हैं, ये अवाम ने फैसले करने हैं। उसके मुल्क को भी बारी बारी से नहीं चलाना चाहिए। क्या मुल्क को भी बारी बारी से नहीं चलाना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा। आपके ख्याल में पाकिस्तान का जो मौजूदा सूरत हाल है, किसी भी सियासी जमात के पास कोई प्लानिंग है या अभी मुल्क जिस तरह चल रहा है इस तरह चलता रहेगा? आपने ये बड़ा अहम सवाल किया है। मुल्क इस वक्त बड़े मुश्किलात में है, हमारे माशी हालात बड़े ख़राब हैं। ये सबको बैठ के इकट्ठे मिल के इस पे काम करना पड़ेगा और मुल्क को अपने पाँव पे खड़ा करना पड़ेगा। इसलिए मुल्क को दिवालिया करके वो चले गए हैं। जितना कर्जा 70 अरबों में लिया था उसको 4 से ज़रब दे दें, इतना कर्जा हमारे ऊपर आ गया। किसी भी सियासी जमात के पास या मतलब प्लानिंग होता हुआ आपको नज़र आ रहा है? इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून के पास है। मुस्लिम लीग नून 2013 में आई थी। मुल्क में लोड शेडिंग थी, दहशत गर्दी थी, बड़े मसाइल थे, अपने पाँव पे खड़ा किया था और 2016 में IMF को भी खैरबाद कह दिया था। तो इंशाअल्लाह हमारी जमात की प्लानिंग है और हम करेंगे सब। दुनिया उम्मीद पे कायम है, लेकिन कुछ की यही राय है कि बारी इनकी है हुकूमत कराने की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आने वाले इंतखाबात में जीत के लिए सब पर उम्मीद है। इस चीज़ के हवाले से क्या कहेंगे और ख़ासकर बारी के हवाले से? देखिए, बारी की बात नहीं है, बात तो अवाम के मैंडेट की है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो ये समझती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एक अवामी जमात है, वो अवामी असूलों की जमात है और वो गरीब मज़दूर के फ़ायदे की बात करती है। और उसको एक बहुत प्लान तरीके के साथ उसको बदनाम किया गया और उसका खमियाजा हमने 10 साल भुगता। लेकिन उसके बाद से जब से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कमान संभाली है, उसको बड़ा ज़्यादा हम काम कर रहे हैं। हमें बहुत सारा आज भी हमें बहुत सारे ख़ास तौर पे मीडिया की तरफ से बायस है पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट हमने एक्चुअली में काम किए हैं। देखें, छोटी छोटी चीज़ें हर जगह पर होती हैं, पर अगर हम छोटी चीज़ को बड़ा बना के दिखा दिया जाए और जो असल काम किए हुए उनको ना दिखाया जाए तो एक परसेप्शन है। पर हम लगे हुए हैं उसको, वो तो क्लियर करेंगे। पर इंशाल्लाह ताला हम बहुत पुरुमीद हैं कि इस दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही कामयाब होगी। बात जब भी होंगे लेकिन क्या आपके ख्याल में किसी भी सियासी जमात के पास मुल्क की बेहतरी के लिए कोई प्लान है या जिस तरह मुल्क चल रहा है इस तरह चलता रहेगा? नहीं, देखें, अब इस तरह मुल्क नहीं चल सकता। मैं अपनी तकरीर में भी कहा है, हम सब ने अपनी चीज़ों के लिए, सियासत के लिए मुल्क को कुर्बानी करते रहें। अब ये नहीं हो सकता, अब हमें कुर्बानियाँ देनी पड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मखसरा हो मुश्तरक हुकूमत बरसी यो पार्टी 2/3 अक्सरत माँ पर नज़र से न रसी द PDM बराजी मुश्तरक हुकूमत बराजी इंशाल्लाह। दुनिया हम पे उम्मीद कायम दा खुद जनो दा राय दा چې حق ته دوی جوړیږي را روان جو کوم حکومت ته او دنه علاوه چې کوم پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارټي او سره مسلم لیگ نون ټول را روان انتخاباتو د جیت لپاره پر امید دي. په دې چیز باندې تاسو نظر څه دی او خاص کر چې کوم مطلب د حق خبره ده چې حق ته دوی جوړیږي څه نظر لري؟ ښکاره خبره ده چې سیند کې به دوی حکومت راځي د پیپلز پارټي او بلوچستان او KPK کې به د جمعیت راځي، پنجاب کې به د مسلم لیگ نون راځي، په مرکزي لیول باندې به مخلوط حکومت راځي. د دوی حق هم جوړېږي. زه دا وایم مګانه چې یاره خو دوی
یو مرکزی حکومت راشي چې ته دنیا سره د پاکستان کوم معاشي حالات خراب دي چې دا درست کړي. ما دا امید ده چې دا به کېږي انشاءالله. انتخابات چې کله وي خو کېږي به هم، او د ستاسو په خیال باندې چې کوم د ملک حالات دي د هر یو د سیاسي جماعتونو سره څه پلانینګ تاسو ته په نظر راځي، او د نه علاوه چې کوم ملک موجوده چلیږي یا به داسې روان وي، مطلب داسې به یو سیسټم چې کوم دی چلیږي به؟ ما خیال سره دا خو د مشرانو خبرې دي، د موږ د هغه لول باندې نه یو چې دې دراز نه موږ پلانینګ خو پکار دی را روان انتخاباتو کې چې کومه یو خلکو ته سلوګن دی یا چې کوم یو سوچ دی چې کوم یو سیاسي پارټۍ وي، او تاسو ته څه پلانینګ دی هر یو سیاسي چې کوم یو سیاسي جماعت دی څه پلانینګ تاسو ته په نظر راغلی دی تر اوسه پورې؟ ما خیال سره ما ته داسې یو پارټۍ په منظم طریقه سره پلانینګ په نظر نه راځي. کار خو پلانینګ دی چې پلانینګ مطابق دوی په الیکشن کې برخه واخلي او یو خلکو ته سلوګن وښایي چې دا د مونږ سلوګن دی، دا د مونږ به کوشش هر یو کوي که نه. خو ما خیال سره چې دوی د تذبذب شکار دي ټول د حالاتو پوره ادراک هېڅوک نشي کولی. نو چې تر څو پورې چې د حالاتو ادراک ته نه وي کړی نو ته یو سلوګن هم نشې کولی، یو فیصله نشې کولی، یو ته یعنی یو پلان وغیره دا ته نشې کولی، څه ته تا ته د پالیسۍ پته لګېدلی نه وي، او ټول داسې په مخماسۍ شکار دي. او په خپله ماته نن یو سوچ راځي مخصوصاً چې تاسو خبرونه واورم، بل سوچ راځي سهار ته بیا بل وي، نو داسې غونډه داسې خبره ده. کتونکو د پارلماني ممبرانو تفصیلي خبرې تاسو واورېدې. دوی هم دا وویل چې صاف او شفاف انتخابات پکار دي، چې د چا هم منډیټ راشي هغه به قابل قبول هم وي، او د نه علاوه دوی دا هم وویل چې پلانینګ پکار دی چې د چا هم حکومت راځي باقاعده د ملک د بهترۍ دپاره دوی ته پلانینګ کول پکار دي. د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سرته راسي. د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ. الله پامان.